بسم الله الرحمن الرحیم. شروع د خدای پاک د سپېڅلې نامې نه چې ډېر زیات بخښونکی مهربانه دی. درود اسلام په ستر لارښود ځانګړي شخصیت چې د دواړو جهانو سردار او مالک دی. په لومړي سر به مفتي صاحب ډېره مننه وکړم او داسې مفتیان دي په پښتنو کې ډېر شي چې هغوی ملا صرف تر ممبره پورې نه ساتل غواړي بلکې هغه په عملي ژوند کې هم په کار راوستل غواړي. شعرونه به ووایم چې څنګ نظر د نور رڼا ته نشي ټینګېدی. دغه به نیاز علي ته ډالۍ نیاز علي ته چې څنګ نظر د نور رڼا ته نشي ټینګېدی همدغسې مې زړه جړا ته نشي ټینګېدی. ای تاله به د اوسپنې زړګی چېرته پیدا کړم د غوښې جوړ زړګی خو تا ته نشي ټینګېدی. ای تاله به د اوسپنې زړګی چېرته پیدا کړم د غوښې جوړ زړګی خو تا ته نشي ټینګېدی. چې هلته کې به هورو سره څرنګه ژوندون کوي چې کوم زړه د دنیا ښکلا ته نشي ټینګېدی. څو شعرونه نور هم وایم چې که څه زمونږ د یو بل سره سمې هم نه و خو ستا زړه ډک و ستا په زړه کې هډوځی هم نه و. یا فرشتو زه خیر دی. که څه زمونږ د یو بل سره سمې هم نه و خو ستا زړه ډک و ستا په زړه کې هډوځی هم نه و. منیره یا فرشتو دومره عذاب په یوه غله باندې هلته خو زړونه ماتول هډو څه شی هم نه و. یا فرشتو دومره عذاب په یوه غله باندې هلته خو زړونه ماتول هډو څه شی هم نه و. مونږ په داسې سیمه ژوند وکړو خړپوسې وکړې لوګي لوګي خزان خزان ډوسپرلی هم نه و. او نن مې د زړه حال راسپړمه دوه درې کرښې لیکم چرته یې قلمه دوه درې کرښې لیکم. توبه 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 دمه ته په کوم حال کې ستا په نامه باندې ادمه دوه درې کرښې لیکم. د هرې کرښې هر یو توری ځان له دوه جلده کې ستا په ښایست باندې صنمه دوه درې کرښې لیکم. هم هره ورځ راځمه ګل راوړمه ستا مالت ته ستا د کنځلو سترګو سپورو او نفرت باوجود تا ته مې ځان وبخو تا ته مې جهان لږې کو ما خپله نه کړی ته د دومره محبت باوجود.